رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن یا رسول الله ویل جایز دي کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې تاسو زما د قبر په خوا کې یی نو تاسو ما باندې درود وایي په دې الفاظو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله. ځکه چې زیدل تاورما او چې کله تاسو زمانه لري نو بیا تاسو درود شریف ما ته را رسولی شي. الله فرشته مقرر کړي دي، بیا هغه فرشته هغه درود شریف چې تاسو نه پیری وي نبی علیہ السلام ته وی فلان کې د فلان کی زوی د فلان کی کلی هغه سل پیری زر پیری شل زره پیری دا پتا باندې درود شریف ویلې ده نو دا نبی علیہ السلام اورینو. لہذا بل ذکر چې نو بل درود شي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما. دا وایا د مانزه درود شریف اللهم صل علی محمد انک حمید مجید دغه وایا او الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله. نبی علیہ السلام حاضر ناظر نه دی، نبی علیہ السلام عالم غیب نه دی، لوی مقام دی، لوی مرتبه ده. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر دا الله نه رستو مقام دی خو خدای نه دی. عبدالرحمن بابا وی خدای مکنه بشکه چې بنده دی، نور کل واړه صفات دی پر اختیار. پیغمبر دی، الله نه دی، دا الله نه رستو مقام دی، نو عالم غیب هم نه دی او دارنګ چې کوم دی دا اوریدونکو او حاضر ناظر هم چې کوم دی. سوال لیکلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور دی که بشر؟ یا عالم وی چې څوک وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم نور دی نو دا غلطه عقیده ده، شرک دی. زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده، د علماء دیوبند عقیده دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر دی، بنده انسان، لکه څنګه چې دا عام انسانان دی دسې هر پیغمبر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دی. مقام او مرتبه د پیغمبرۍ په وجه اوچت دی، نور نه دی پیدا، نورانیت پکې پروت دی. دی بشر مطلب دا دی چې د آدم علیه السلام په اولاد کې چې څومره اولاد راغلی، کا کافر دی او که مسلمان دی، که ښه دی او که بد دی، پیغمبر دی او که غیر پیغمبر دی، دا انسان دی، دی ته بشر ویلی کیږي. د خاورې نه پیدا دی، هغه ترتیب سره پیدا دی چې کوم ترتیب د اولاد د پیدا کېدو په شریعت کې دی. چې مثلا ښځه خاوند به واده به شوی، د هغې د میل ملاپ نه وروستو به د مور په خېټه باندې بچی راځي. داسې هر پیغمبر الله پاک پیدا کړی دی. حتی چې عیسی علیه السلام بغیر د پلاره پیدا دی خو هم د مور د خېټې نه پیدا دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بشر دی، نورانیت هغه چې کوم دی نو هغه د نبوت هغه نور دی، د پیغمبرۍ چې کوم دی نو هغه نور دی. او هغه یوازې رسول الله مبارک خو لوی مقام دی، د الله نه وروستو مرتبه ده. د هغې نه علاوه د نیکانو صالحانو هغه نورانیت په دې تندي کې ځلیږي. نو خو پیغمبر خو پیغمبر دی. او بیا په پیغمبرانو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د بعضې ناپوهو خلکو عقیده ده چې ای وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نور دی. نه، نور نه پیدا چې دی فرشتي دي، او عام انسانان هغه د پیغمبري که غیر پیغمبري خو چې انسان دی هغه بشري.